تاریخ لیکلی دی 5 लाख علماء کرام دا د 1857 نه 1862 پورې فرنګیانو شهیدان کړي دي. 70,000 علماء کرام صرف او صرف په پانسۍ باندې خېژولي دي. نن لاړ شه د پاکستان د قیمت تپوس د هغې شهداو د روحونو نه وکړه. کم شهدا چې به د څلوېښتو علماء کرامو په شکل کې د ټولګو په صورت کې دا به یې اور ته ورتاول او په هغې باندې به یې سوځول. دا به یې د ژوندو چونو بټو ته ورتاول او په هغې باندې به یې سوځول. لاس او خپې به یې ورله تړلې او وږي سپي او وږي خنزیران به یې پرې راپرېښودل. هغه علماو د دې وطن دپاره قربانۍ ورکولې. د دهلي د چاندني چوک نه راواخله تر لاهوره پورې چې کله پانسي کارډونه د فرنګیانو ډک شو نو د دهلي د چاندني چوک نه تر لاهوره پورې یوه ونه بای روډ داسې نه وه، یوه ونه د ریل په پاټلۍ باندې داسې نه وه چې هغې ته د یو عالم تنه نه وه ځوړنده. یو عالم هغې ته په پانسۍ باندې نه و خېژل شوی. حضرت مولانا جعفر تانیسري رحمت الله علیه هغه په خپله باندې فرمایي وایي موږ دپاره جیل ته د لیږلو دپاره موږ له قیدخانې جوړې کړې وې او دا قیدخانې دا د ریلګاډي په د هغې په کمرو کې وې انتهایي تنګې د اوسپنو نه پنجرې یې موږ له جوړې کړې وې او د اوسپنو په هغې پنجرو کې لاندې طرف نه یې میخونه روباسلي وو. مخې طرف نه یې پکې میخونه ټک وهلي وو، شا طرف نه یې پکې میخونه ټک وهلي وو. موږ د هغې میخونو د پاسه ودرېدلو، زموږ د خپو نه وینې روانې شولې او یکدم چې کله ریل روان شو موږ شاته ور وغورځېدلو. شاته نه زموږ په شا کې، زموږ په خپو کې، زموږ د وجود په هر اندام کې هغه میخونه ننوتل. یکدم قصدن آمدن به هغې ریلګاډي بریک ونیسلو. بریک نیسلو سره به موږ مخې ته لاړو. زموږ لاس تړلی شوي وو، موږ ځان نشو بچ کولی. زموږ دا مخونه، زموږ دا خېټې، زموږ دا خپې مخې طرف نه هم دا په اوسپنو باندې په میخونو باندې غوسې شولې. موږ چې کله د ریل په سټیشن باندې کوزولو زما بیبي زما ملاقات دپاره راوستلې وه. د هغې په غېږه کې یو ماشوم بچی و. هغه ماشوم بچی زما د کوزېدلو سره چې زما په مخ باندې وینې وکتلې، زما په وجود باندې وینې وکتلې، زما ټول وجود هغې لهو لهان وکتلو. زما بیبي زما غېږې ته زما ماشوم بچی رارتاو کړلو چې د دې ماشوم بچي واسطه درته درکومه. ته هندوستان نشي ازادولی، ته فرنګي له شکست نشي ورکولی، ته سلطنت برطانیه د دې ځای نه نشي زغلولی. دې جهاد نه قلار شه، دې ازادۍ تحریک نه قلار شه. ما ورته ووی چې زه به د محشر په میدان کې د حضرت بلال او د حضرت خبیب په صف کې راپاسم. زه چرته هم د دې تحریک نه وروسته کېږم نه. زه به د مولانا قاسم نانوتوي محترم ورونو 1863 کې یو ډېره مشهوره معرکه دا بنیر د امبیلې په مقام باندې جنگ امبیله په نوم باندې دا لړاویږي او دا جنگ امبیله هغه تاریخي جهاد دی چې دا تر 3 میاشتو پورې برقرار پاتې شوی دی او په دې کې 7,500 فرنګي فوجیان دا مجاهدینو مردار کړي دي او په دې کې جنرال چیمبرلین دا په امبیله کې د قتلګټ په موقع باندې په خپله باندې زخمی شوی دی او په دې کې جنرال اوروګ هغه په خپله باندې مردار شوی دی. د جرنیلانو تابوتونه د دغه خاورې نه زما د ازادۍ علما کرامو فرنګي له په تحفه کې لیږلي دي. هغې نه وروستو دا وطن آزاد شوی دی. 3 میاشتو پورې هغه سلطنت برطانیه دا یې په ځای باندې رکاو کړی. کوم سلطنت برطانیه چې به یک وخت په 3 بر اعظمونو باندې حکومت کو. سلطنت بر اعظم یورپ دا د هغې زیر نګین و، بر اعظم افریقا دا د برطانیې زیر نګین و، بر اعظم ایشیا دا د هغې زیر نګین و. د برطانیې په سلطنت کې به نور راختلو، نور به پرېوتلو، خو د برطانیې سلطنت به نه ختمېدلو. زار شم قربان شم، سلام پیش کوم د هغې شهداو روحونو ته چې هغې په تش لاس باندې د فرنګي سامراج د هغې ظلم او بربریت، د هغې د روب او د دبدبې د هغې مقابله یې کړې ده، د هغې مخ یې رکاو کړې ده. زما محترم ورونو د الله تقسیم دی
1863 کې دا جهاد وشو. 1866 کې د مجاهدینو د حریت پسندو د هغې د یو مرکز بنیاد کې ښودل کېږي د دارالعلوم دیوبند په شکل کې. دا زما د رب نظام دی. الله چې زورور پیدا کوي نو زورور لکه ککرۍ ماتونکي خلق هم پیدا کوي. الله رب العالمین د برطانیې د مستقل توړ دپاره د دیوبند په شکل کې، بیا د روس د توړ دپاره د دیوبند په شکل کې، بیا د امریکې د توړ دپاره د دیوبند په شکل کې الله رب العالمین یو درسګاه پیدا کړله، یو درسګاه یې جوړه کړله. زما محترم ورونو، تحریک ازادي دا په مخ باندې روانه ده. په سن 1897 کې د چکدرې په مقام باندې دا په کوم ځای کې چې اوس د اف سی کیمپ دی او تاسو ته بره به کتلي چرچل پاکټ هلته یې ورته لیکلي دي. دلته یو ډېر عظیم جهاد شوی دی. د خپلو اسلافو تاریخ وګورئ. سعدالله خان دا د بونیر د ریګا باشنده او دته به سرتور ملنګ به یې ورته وي، سرتور فقیر به یې ورته وي. او زما والد محترم حضرت شیخ صاحب دا وایي چې زمونږ نیکه هغه هم د سرتور فقیر رحمت الله علیه نومي مجاهد سره د ملکن په دغه غزا کې شریک شوی دی او هغه په خپله باندې په دغه جهاد کې هغوی حصه اخیستې ده. هغې نه وروستو دا تحریک رکاو نه دی. تحریک ریشمي رومال دا مخې ته راځي. حضرت شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه، حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه، حضرت مولانا عزیر گل رحمت الله علیه، حضرت مولانا عبید الله سندی رحمت الله علیه، هغه یو بین الاقوامی اتحاد جوړی د برطانیې د ماتولو دپاره. زما مشرانو له الله دومره لوی تدبر او صلاحیت ورکړی. هغې په بین الاقوامي سیاست کې د وخت د فرعون مخې ته د موسی علیه السلام کردار ادا کړی دی. نن کو د امریکې د پالیسو مخې ته په دې پاکستان کې نه په دې پوره خطه کې څوک د شیخ الهند جانشین دنیا ته په نظر راځي هغه مولانا فضل الرحمان دی. ما ته په وراثت کې نعرہ تکبیر مولانا فضل الرحمان سے جمعیت علماء اسلام. 1912 کې تحریک ریشمی رومال هغه مخې ته راځي. هغه تحریک چې مولانا عبید الله سندی رحمت الله علیه هغه د افغانستان، هغه د روس، هغه د جرمني په تعاون باندې د برطانیې خلاف یو فیصله کن معرکه لړاول غواړي. نو تورنګزو باباجي صاحب رحمت الله علیه حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه را ولېږلو چې ته په دې قبایلي پټه کې په دې یاغستان کې د پښتنو د یوسفزو په دې خاوره کې په دې کې مجاهدین تیار کا او مونږ منصوبه جوړو. مونږ به تاله د اسلحې کومک هم د بار ملکونو نه راخلو، د پیسو کومک هم د بار ملکونو نه راخلو. دا ځای، دا علاقې، دا د پښتنو خاوره دا به د مجاهدینو دپاره یو عظیمه مورچه او عظیمه پناهګاه ثابتېږي. زما محترم ورونو، مولانا عبید الله سندي رحمت الله علیه افغانستان ته ځي او امیر کابل سره ملاویږي. هغې نه وروستو هغه ماسکو ته ځي او هلته د سوشلیزم او د کمیونیزم د هغې د بانیانو سره ملاویږي، د جرمني د سفراو سره سفیرانو سره ملاویږي، د شیخ الهند پیغام ورته لیږي او بالاخر هغه منصوبه هغه حتمی شکل ته رسیږي. او مولانا عبید الله سندي رحمت الله علیه هغه په یو زیړ ریخمي رومال باندې هغه منصوبه لیکي، یو کس ته ورکوي چې شیخ الهند رحمت الله علیه ترکو ته تللی دی او د خلافت عثمانیې نه امداد غواړي د برطانیې خلاف. لہذا حجاز مقدس ته د حج بیت الله دپاره را روان دی. زما په دې زیړ رومال باندې لیکلې د دغه عظیم انټرنیشنل بین الاقوامي منصوبې د دغه عظیم جنگ دا راز دا به ښکاره کوي نه. دینه به پګړۍ ووخې په هغه زیړه پګړۍ کې دنیا ته پته وه چې په دې کې د کفر د ماتېدلو د هغې منصوبې پرتې دي. نن چې دنیا د زیړې پګړۍ نه یریږي د پی ډي ایم په سربراهۍ باندې اوازونه او چیخ پکار د واشنګټن نه راوځي، اوازونه او چیخ پکار دا د لندن نه راوځي. هغې ته پته ده چې یوه زیړه پګړۍ وه د شیخ الهند رحمت الله علیه په غیږ کې پرته وه او د هغې زیړې پګړۍ نه موږ ته خطره د تحریک ریشمي رومال په شکل کې جوړه شوې وه. نن یو بله زیړه پګړۍ ده چې د هغې نه موږ ته خطره ده. افغانستان کې راته شکست راکو، اوس پاکستان کې هم موږ روبه شکست روان یو. لہذا د دې زیړې پګړۍ والا مولانا فضل الرحمان د ده مخنیوی پکار دی. زما محترم ورونو، هغه زیړ رومال په هغې باندې لیکلي شوي خطوط، هغه منصوبه چې دلته به قیادت دا به چې کوم دی نو د څوک کوي، دلته به قاضي القضات څوک وي، د کوم ځای نه به مونږ د جهاد سټارټ اخلو او دلته
په یاغستان کې تورنګزو باباجي صاحب رحمت الله علیه لګیا دی رجال کار پیدا کوي ملګري پیدا کوي د جهاد یو جذبه راپورته کړې ده دغه دوران کې زما محترم ورونو دغه راز افشا شو او په هغه منصوبه کې شامل ټول خلق د هغې خلاف وارنټونه شروع